حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیفونه چې موږ تاسو لګوي یقینو کا چې کم سړی په زړه کې د رسول الله سره مینه محبت او دغه تکلیفونه ور یادېږي چې کوم تکالیف پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دین لپاره تیر کړی دي یقینو کا چې ماړه خړل ولا خوان ورنه کې چې ماړه وکړي دا سړی ولا کټول عمر کې خنداو کی چې و خاندي ځکه د نبی علیه الصلاه والسلام تکلیفونه یاد دي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې کوم قسم تکلیف راتل رسول الله صلی الله علیه وسلم سلويخ تو کالو پورې مکه کې تیر کړ او داسې وخت په کې تیر کړلو چې خلکو سره مینه محبت نبوت ته نو ملاو خو لیکن کله چې نبوت ته ملاو شولو او د الله جل جلاله د دین دعوت شروع کړلو ټول نه پهل خپل تر هغه چې کنه په تیګو باندې ولي او خپل تر چې کنه د جادوګر او درغوزن نسبت کوي نعوذ بالله من ذلک څومره غټ تکلیف دی چې ته په یو ځای کې سالويخ کله داسې تیر کړه چې خلک د خې عزت او احترام کوي خلک د هر خبره مني خلک ته صادق او امین یي او په یو ورځ باندې هغه ټول خلک ته خلاف شي انسان ته تکلیف ملاويږي او کنه ملاويږي سخت تکلیف ملاويږي انسان ته په خبره باندې ټول خلکو ته نه بایکاټ وکړلو دبل تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غره په سجده باندې پروت دی او یو بدبخت راځي بعضی کتابونه لیکي چې یو اوخه لره راوغستلو په دغه وګو مبارکه وایو تکي خپل څومره غټ تکلیف د تکلیف چی پراو دین دې پراو د نظمکه خبره وي چې کنه پزماکه باندې چاته نه قبضه کړي یا په خپل نبی رسول الله پزماکه قبضه کړي نو نور داسې ازمکو جایدادونو خبره وي بلکې د تکلیف صرف او صرف په دا وجه باندې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله تبارک وتعالى طرف ته دعوت ورکړو او دومره بدبخت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګوره دغه خلکو خیرخواهی وختله خیرخواهی او دغه خلکو کله په تیګو باندې وشتلو کله وی چې کوم یو د سحر او جادوګر نسبت کول کله به ته درغوزن او شاعر نسبت کول د ابو لهب خزا ور ابو لهب یې تر یو خبره تر یاد شول ابو لهب پورې د مرګور بیا سوالونه مون کړی دي نو سوالونو کې بیا جوابونه شتام نه خو ته اول نه خبره کوم ابو لهب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر دی کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شولو نیوین زراغ له ابو لهب ته دا خبره وکړه چې تا ور یاره پیدا شولو اوس ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبري نه ملاو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا ماشوم د لیا پیدا شولو و ابو لهب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوشاله باندې هغه وینځ ته ازادي هو معجزات نه آزاد کړل دا خوشالي په څو وجه باندې مناو کړل خوشالي په دا وجه مناو کړل چې مې ور یاره مې وشولو صرف په دا وجه دا نه چې الله پیغمبر پیدا شول نو دا پته چې دا الله پیغمبر د پر وجه خوشالي مناوم چې الله پیغمبر پیدا شول ته خوشالي مناوم بلکې خوشالي صرف په دا وجه چې دا ما وریاره دی رول مې وفات شو یغه ونخ کړه ته پاتې شولا په دا وجه خوشالي مناو کړل بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت اعلان وکړلو او خلکو له دعوت ورکړلو نو ټول نه پلانې دښمنی ابو لهب جوړ شول او ابو لهب تیګر اخري په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې گزارونه کوي او خلکو ته اعلان نه کوي چې دا ساحر د جادوګر دی ولونه نعوذ بالله من ذلک الله جل جلاله قران عظیم و شان کې آیاتونه مبارکه روح سورته نازل کړو تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو الله قران کې دغه هلاکات آیات مبارک نازل کړو چې دواړه لاسونه هلاک شو بیانن سبب باز خلق اگر اوچتیږي او دا دلیل پیش کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په 12 کې خوشحالي مناول دی او عید میلاد النبی دی او دلیل شی پیش کوي دلیل د کافر پیش کوي چې ابو لهب د نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش خوشحالي مناو کړي او قران څه فرمایي قران فرمایي چې دواړه لاسونه هلاک او یو د دلیل یې چې بیا چا په خوب کې ولیدلو او په خوب کې څه وکړو هغه ابو لهب چې کوم دی جماعت دغه دوه غوتنه وبملاويږي په جهنم کې نو یو خوشالي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش صرف په دی وجه نه منو کړو اسلام وریاره نور څه خبره پکې نه او د خوبونو خبرې چا خوب کې ولیدلو
نو خوب د عام خلکو د پیغمبر نه علاوه د بل چا خوب هغه دلیل شرعي سره ګرځیدای نشي د شرعي دلیل نه سره چېرې ما دا خوب لیدلی او پلان کې کس په جنت کې ولیدو به دا جنتي دی. نه 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 داسې خبره نشته. د خوبونو خبره اکثر خلک نن سبا په فیسبوک باندې یا همداسې خلکو یاره پلان کې کس خوب ولیدو پلان کې خوب ولیدو. د خوبونو خبره هسې فضول خبرې د شرعي خبرې نه وي او نه شرعي دلیل جوړېدی شي. بهرحال خبره رانه اوږده شوله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مختلف قسمه تکلیفونه د دین د وجې نه ملاوېدل. اوس دا تکلیفونه ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو الله پاک د ډېر محبوب دی. بعض خلکو ذهن کې سوال راځي چې مولانا صاحب ته خبره وکړه چې څومره یو انسان الله ته محبوب جوړېږي څومره یو انسان الله ته نږدې کېږي نو څه به باندې تکلیفونه راځي څه به باندې مصیبتونه راځي. په کار خو نه چې یو سړی الله ته نږدې شي په هغه باندې تکلیف او مصیبت راشي. علماء کرام فرمایي مثال بیانوي. علماء کرام یو مثال داسې بیانوي لکه یو ماشوم دی. تاسو کې ډېرو خلکو خپل ماشومان وړوکوالي کې لیدلي وي چې کله یې مور لمبوي نو دا ماشوم جاړي سخت جاړه کوي چې نه ما مې لمبوه خو لیکن مور یې د هغې جاړه باوجود خامخا لمبوي. څه لمبوي حالانکه بچی خو پې ګران دی بچی خو ته ډېر زیات نږدې دی دومره پې ګران دی چې شپې بیمار شي نو مور له خوب نه ورځي دومره پې ګران دی. خپل ځان قربانوي خو خپل بچی له چې کوم د ژوند غواړي خو د هغې باوجود بچی جاړي او مور یې خامخا لمبوي. اوس یې مور خو ورسره مینه ده خو څه یې جوړوي په دا وجه جوړوي چې دا بچی مې پاک شي خیرن دی د خیرنوالي وجې نه بد لیدی شي نو اخره چې تنه پاک شي. دویم چې کله ماشوم بیمار شي نو موږ تاسو ډاکټر له بوزو. نو اکثر ما خپل بچی لیدلی چې ډاکټر له بوزي نو چې صرف هغه ډاکټر دکان وویني یو ځای نه په جاړه شي یا نه باسره نه وي اول نه جاړي. اوس بچی خو بهر چا ګران دی او بیا یې باوجود ډاکټر له ورنه باسي چې ډاکټر سره بیمار دی ستن لګېږي ستن ورته ووهه یا نور څه مثال کے طور پر علاج ورته لګېږي علاج ورته وکړه حالانکه بچی خو جاړي ښه تکلیف وي ورته ظاهر خو داسې دی شي لکه پلار صلی الله علیه وسلم کې جاره هغه څه ستن وهي خو لیکن هر سړی وایي چې دا خو ظلم یې څه نه کوي بلکې دا بچی بیمار دی هغه بیماري پر علاج ولا کوي. نو دغه شان د زما عزتمندو الله جل جلاله په موږ باندې دا مصیبتونه تکلیفونه چې راولي دا نه چې موږ د الله پاک بدي شو موږ د الله پاک محبوب یو. الله تبارک وتعالى د څنګه مثال مته ماشوم وخیلو چې دا ماشوم علاج کیږي دغه شان د زما عزتمندو موږ تاسو په جنت کې مرتبه به باندې بلندي کی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په جنت کې هر چا لپاره د مسلمان لپاره یو خپل مقام دی یو خپل مرتبه ده. الله تبارک وتعالى موږ تاسو ټول لپاره جنت خیسته کی والله پاک دې موږ ټول اوچت مقامات راکړي.